چې د مليانو څه کار دی سملو تتل دا ملا پکې لاچا کړي نو د تاوه چې د ګډې زوی ته پکې لاچا کړي ته چا کړي دا دولت درنه لري کوم تاو خر کې څه فرق دی یعنی ته په پیسو غاویره ما سره دولت نشتا سینه کې مې قرآن او حدیث پروت دی زه پکې لاچا کړم او ته د ټول د غلو ډکې ته پکې چا نه یې کړې بیا ډېرون شوي قوم خپل حشر په هغه دفترو کې کتلی ما به لیدی په مان روډ به زه تېرېدم نو دفتر مخې ته به دا شیخان ولاړ درخواست دی داسې لاس کې نو پولیس والا ورته او شیخه څه چل دی وزیر صاحب ته شیخ به منډه کړه هلکه ولې شیخ منډې واله ما چل چلته ولې شیخ منډې واله ما چل چلته وی پولیس مې نیسي مال ولې ویل درخواست مې راوړی بیا داسې چل در سره کېږي که نه نو د الیکشن په وخت کې دا کینډیډیټان د کونډو ښځو غوندې په کوڅو کې ګرځي او چې الیکشن تیر شي او وزیر شي بیا تې ناوې جوړه شي بیا مخ چاته نه کوي بیا زمونږ نیشنل والا بزرگان چې دي ویرونو اسلام خو به کېږي خو دا د پښتنو حق غواړې که نه غواړې که نه غواړې نو تاسو خو هغه د دغه رونه یې چا نه قبر کې ملیکو دې تپوس وکړو من ربکه هغه ورته غلی څه رب کې یو قب مړی به نه یې وږېما تاسو خو هغه څیزونه یې نو جاوی دا د پښتنو حق غواړې او که نه غواړې نو په زور بیا دي تاسو هغه دی وایه که ستوره لرو صاحبه په دې پېښور کې یو درې څلور کسه دي چې په هغې ما نامې ایښي چې دا لواڼی غوا دي پای پکې نشته په ډول ځان خرڅوي درغاړې به وځي ملا به دله وټکي اوس چې تاله خان درغاړې وځي دا ته خوشحال شې درې ورځې ښځه وایي روټۍ خورې وایي نه خان مې ملا ټپولې ملا یې د لډې لټپولې کور دې د میردین جومات شه ملا یې د لډې لټپولې ده چې خر خو یې خو چې بارم وړی شي او که نه و بېهوده قومه په څه پوهېږئ که نه ملا یې د لډې له نه ده ټپولې چې ته زما ډېر خوښ یې لکه یو ملا ته مې ویل چې هلکه خبره واوره دا جنازه دی چې وکړه دا خو ډېر لوی ارامي و ما ته ویل ارامي و نو ما د کومه داسې په اودس کې جنازه کړې تاسو ما د کومه داسې په اودس کې جنازه کړې ده خو لسو لوټې د جیبه راویستو زمونږ دې سره کارو ته د پیل په خدای کوره مران کا ورپسې ملا هم خانه شنو تاسو به واه واه ملا هم خانه واه 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 خدای دې خوله ټپکه واه 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 او دا وویلې چا چې ملا هم خانه شنو دا هغه خلک وایي لکه هغه په ابټاباد کې چې ولاړ دی خدای دې هغه کامیاب کی ډېره مزه به وکړي ځکه چې نه د سړو نه پوره شو نه د ښځو نه پوره شوه اوس خبره د اجراګانو راله دی خوا وګورئ ما ته وګورئ یعنې مونږه په داسې تلمل کې اوسېږو چې په حکومت کې دام اجازت شته چې اجرالم ټیکټ ملاوي دی شي مونږ په داسې ملک کې اوسېږو مونږ په اریپور جیل کې وو نو جلیا خان د خدای وبخي د باچا خان خړیو امون سره جیل کې استاد د دې ثوابه دو درې بار کما سره په 73 کې هو بیا مې یو منکتو چې مړ دي کډوندې دي خدای خبر نو یو سره په جیل کې وی
وی چې مولانا صاحب زه چې د جیل نه وځم نو په پاکستان کې به نه اوسېږم، په پټي کې به کوټه جوړم، پکې به اوسېږم. نو جلیا خان ما پسې راغی، وی راشه کنه دا وی داسې